ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم وعلى آل عزتمندو قدرمنو مسلمانانو ورونو، انسان باندې اکثر مصائب، حالات او مشکلات چې راځي یا د په پریشانۍ کې ګیریږي، نو د هغې اکثر وجه د خپل ژبه وي. د دې ژبې د وجې نه انسان باندې دا حالات راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې په جهنم کې زیات خلق د ژبې د وجې نه داخل شوي دي. چا دې نه تپوس وکړو چې یا رسول الله جهنم ته زیات خلق د څه وجې نه ځي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د ژبې د وجې نه. جرمه صغیر و جرمه کبیر. د ژبې دا جسم ډیر وړوکی دی، لیکن د ژبې چې کوم جرایم دی او جرمونه دي دا ډیر لوی دي. د دې ژبې د وجې نه چاله د پیغور او طعنه ورکړه، دغه عزت ته خراب کو، دا ډیر لوی جرم دی. د یو مسلمان عزت اور آبرو ته نقصان رسول، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا بدترین سود دی. سود ادنا ګناه دادا، د سود ادنا ګناه دادا چې سړی د خپل مور سره معاذ الله بدکاری وکړي، دا ادنا ګناه ده. او د یو مسلمان عزت اور آبرو ته نقصان رسول دا بدترین سود دی. نو موږ خو د هغه سود نه ځان ساتو حتی الامکان چې هغه ادنا درجه ده، لیکن هغه سود چې هغه بدترین سود دی د یو مسلمان عزت اور آبرو دا مونږ ته هیڅ نه ښکاره کېږي. زما محترمو، چاله یې طعنه او پیغور ورکو، هغه د دې طعنې او د پیغور د وجې نه په قتل باندې برانګېخته شو. تا اوسه پورې پلار ونه ګټلو، ورور د له خلکو ویشته او تا داسې ونه کړه، روغه شوي، قسم قرآنونه شوي، سره د قسم او د صلح نه بعد د دې پیغور او د طعنې د وجې نه راپورته شي بیا قتل وکړي. دا د دې ژبې د وجې نه. په دې جواب باندې بل مسلمان ته کنځل کول، هغه ته سخته خبره کول، د هغه زړه دوکاول، دا بدترین سود دی. نو زما محترمو،
تفصیل کې نظم او دو مختصر واقعات درته بیانومه چې د ژبې جرایم څومره لوی دي او د ژبې زخم دا نه روغېږي. هغه یو عربی شاعر وی جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. د تورې او د چاړې زخم اب روغ شي هغې له جوړېدل شته دی، لیکن د ژبې چې کوم زخم دی بیا نه روغېږي. صلح مو شي، روغه مو شي، میلاوېدل هم وي، خو په زړه باندې هغه داغ او هغه زخم وي تر اخره پورې دته هغه خبره رایادېږي او د انسان نه هېرېږي. د دوه امامان دي د قراءاتو، یو د کوفې دی او بل د بصرې دی. په دې کې د بادشاه په دربار کې د کوفې د قاري صاحب جمع ته مخکې کو. چې کله دې جمع ته مخکې شو نو سوره کافرون یې جمع کې وي او په هغې کې د انخطو فتح ولا ډېره ورکړه، خو دې په هغه صورت کې مخکې وروسته نه شو تللی، مجبوراً بل صورت یې شروع کړو. چې کله د سلام واړولو نو د هغه بصري قاري صاحب هغه وایي دا د کوفي څنګه قاریان دي چې دی له سوره کافرون هم نه ورځي، تانې ورکړه، پیغور یې ورکو. خو الله جل جلاله بیا داسې خلکو ته ډایرکټ تنبیه کوي، نیکان خلکو نه چې غلطي وشي فوراً الله جل شانو هغوی ته تنبیه کوي. وخت تېرېدو اتفاقي طور سره د ماښام جمع راغه، کال نیم بعد څومره وخت تېر شوی والله عالم، او د بصرې د قاري صاحب جمع ته مخکې شو. ته نو هیر دي او جمع ته چې دی مخکې شو نو سوره فاتحه کې انخطو او داسې انخطو چې مخکې وروسته نه شو تللی. اوس علما ناست دي سوره فاتحه په مونځ کې ویل دا ضروري دی، دې نه بغیر مونځ کېږي نه، لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، د فاتحې نه بغیر مونځ کېږي نه چې اوس فاتحه پرېږي دی او بل صورت شروع کړي، داسې نه کېږي. نو مجبوراً یې سلام واړولو او بیا یو شعر وي، او شعر مطلب دا دی چې احفظ لسانک، اے خلکو وایي د ژبې حفاظت کوئ، فتبتلا ورنه ګوره ابتلا او امتحان به در باندې راشي. ان البلاء موکل بالمنطق، ځکه چې مصائب دا د خبرو سره تړلې شوي دي. ستا په کور کې سکون، ستا په کور کې راحت، دا هم ستا ژبې سره تړلې شوي دي. ستا چې والدینو سره، ستا خویندرونو سره، بچو سره محبت پیدا کېږي نو ته به د ژبې صحیح استعمال کې، نرم الفاظ، بهترین الفاظو چناو به کې، وقولو للناس حسنا، بهترین انداز کې به خبره کوي، کو نصیحت هم کې. نو ستا په کور کې به اتفاق وي، محبت به وي، الفت به وي. او کو نه موږ د ژبې حفاظت نه کوو، سمو چې په ژبه باندې راغو نو بیا هغه کور چې د پکې سکون میلاوېدل بیا د هغې نه د دپاره جهنم جوړ شي چې کور ته دننه کېږي، کور کې به یې زړه تنګ وي. نو زما محترمو عرض مې دا کولو چې د ژبې حفاظت کوو او ژبه غلط استعمال نه کوو، چاله تانه نه ورکوو، چاله پیغور نه ورکوو، غیبت نه کوو، دا هم د ژبې عمل دی. الغیبت اشد من الزنا، غیبت د زنا نه سخته ګناه ده. او په ورځ د قیامت باندې چا چې د چا غیبت کړی دی د نیک عمل به واغشته شي، هغه ته به حواله شي.
نو زما محترمو اول خبر ته سوچ کو دا غین بعد بیا خبره کو پہلے سوچو پھر بولو لیکن موږ پښتانه اول خبره کو بیا سوچ کو بیا وایو چې را دامه ویلې داسې مې کړه بیا سوچونه کو نه اول دا خبره نه سوچ کو نو تاسو ما شروع کې عرض وکړو چې دا ټول حالات جب سره تړلې شوي دي او پښتنو متل دی کنه چې دا جبه هم قلا ده هم بلا ده نو که ته چې ما ته سکون میلاو شي راحت میلاو شي زه د خلکو خوښ یم ما سره د خلکو محبت کوي بس ته جبې حفاظت کو الله جل جلاله دې موږ تاسو ته